बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिज्रतु इलल्लाहि व रसूलिही फकानत हिज्रतु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिज्रतु इला दुनिया युसीबुहा व इम्राअतिन यतज़व्वजुहा फहिज्रतु इला मा हाजर इलैहि। दे हदीस शरीफ की द लसो मबाहिस तज़किरा शवी व अवल बहस मुख्तसर तशरीह द हदीस शरीफ, दोयम बहस मा हुवल मक़सूद मिनल हदीस, دریم بحث وجه د تقدیم د حدیث په کتبو د حدیثو کې، څلورم بحث فضیلت د دې حدیث، پنځم بحث شان ورود د حدیث، شپږم بحث نوعیت د حدیث او طرق متعدده، وم بحث احوال د راوي، داوه بحثونه شوي وو، اتم بحث تشریح د الفاظو د حدیث او اعتراضات او جوابات، نهم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث، لسم بحث یو مسئله اختلافیه، دی اتم بحث کې مونږ لګیاو ټیم پوره شوی، حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. وانما لامرئ ما نوى، درته ما ویلو چې د لامرئ حمزه وصلی ده، قطعی نه ده، د وصل په وخت کې غورځېږي، او د امرئ دا خصوصیت ده چې اعراب په دوو حرفونو جاری کیږي. بل لفظ حدیث شریف کې د هجرت راغلی دی، هجرت د باب نصره نه ترک ته وایي، هجره یهجرو، هجر په ضمې او فتحې د ها سره ګډو وډو ته وایي. هجرت په درې قسمه دی، اول هجرت ترکو دار الکفر والاتیان الى دار الاسلام، دار الکفر پریک دی او دار الاسلام ته لاړ شي، دا یو هجرت دی. دویم هجرت ترک مواضع المعاصی والاتیان الى مواضع العبادات، د ګناه ځایونه پرېښودل او د عباداتو ځایونو ته تلل. دریم هجرت حقیقی هجرت ترکو کل ما یشغلک عن ربک، هر هغه څه چې تا د رب نه مشغولوي هغه ټولې خبرې پرېښودل. قرآن کریم کې د هجرت درې قسمونه ذکر شوي دي. اول هجرت لحفاظت الدین، لکه اصحاب کهف هجرت چې کړی و، وطن یې پرېښی و د څه دپاره؟ لحفاظت الدین. دویم هجرت لتعلیم الدین، د دین د زده کولو دپاره، لکه موسی علیه السلام هجرت کړی و خضر علیه السلام ته تللی و، دا هجرت لتعلیم الدین. دریم هجرت لاشاعة الدین، د دین د خورېدو دپاره، لکه هجرت د ذوالقرنین چې و هغه د دین د اشاعت دپاره و. حدیث شریف کې بل لفظ د دنیا راغلی، د دنیا، دنیا د دنوې نه ده، دنوه دا ناقصي واوي ده، او بعضې وایي محموز اللام ده د دناء دنع نه. که ناقصي واوي شي د باب نصره نه دنا یدنو دنوون قرب ته وایي، او دنیا ته دنیا ځکه وایي چې د آخرت په نسبت موږ له نږدې ده که نه، و پالب بدل شن دنیا ته جوړه شو. او که محموز اللام شي بیا به د دناعت نه ماخوذه شي، د دناعت نه، دناعت خصاصت ته وایي، رضالت ته. دنیا ته دنیا ولې وایي؟ ځکه دا خصیصه ده، د آخرت په مقابله کې دا څه شی دی؟ تاسو په دې خبرو پوه شئ؟ دی حدیث متعلق یو څو اعتراضات او د هغې جوابات. اول اعتراض دا دی چې حدیث کې راغلی دی چې انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په نیتونو دی، نو یو عمل ته یو نیت پکاري، نو دا نیت جمع ولې ذکر کړه؟ نیت. تاسو په دې پوه شئ؟ دارومدار د اعمالو په نیت دی، یو نیت عمل نه کافي دی، نیت جمع څه ضرورت؟ جواب دار چې جمع ځکه ذکر کړه چې اعمال جمع وه،
او جمع په مقابله د جمع کې فائدہ کوي توزیع او تقسیم په آحادو. معنا دا ده چې د هر عمل د پاره یو نیت کافي دی. جمع په مقابله جمع توزیع په آحادو فائدہ کوي. دا یو اعتراض. دویم اعتراض به دا وارد شي چې نیت هم عمل دی، ځکه د قلب عمل دی نیت کنه. تاسو به پوه شئ. او د هر عمل د پاره نیت پکار دی، نو د نیت د پاره نیت پکار دی. دا خو توقف د شی د نفس پورې راغی. نیت عمل القلب دی که نه دی؟ او د هر عمل د پاره هر عمل موقوف دی د چا پورې؟ نو نیت هم موقوف شو په نیت پورې. دا توقف د شی د نفس پورې راغی. نو تاسو به دا اعتراض په دې شکل کې وایي چې النیت عمل من اعمال القلب وكل عمل موقوف بالنیه فالنیت موقوف بالنیه. النیت عمل دا صغرا شو وكل عمل موقوف بالنیه. نتیجه بس شي فالنیت موقوف بالنیه او توقف د شی په نفس راغی. تاسو به جواب وکئ انما الاعمال د اعمالو نه مراد په قرینې د مقام سره اعمال د جوارحو دي، د قلب اعمال ته نه دي مراد. د قلب اعمال ته وتلی دي په استثناء عقلی سره. هر کله چې د اعمالو نه مراد اعمال د جوارحو شو نو بیا عمل د قلب ته وته کنه، او عمل د قلب نیت دی، نو نیت دپاره نیت نه دی پکار. پې پوه شئ. دریم اعتراض به دا وارد شي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. دارومدار د عملونو په نیت دی. هر سړي ته به هغه څه رسېږي چې د صحیح نیت کړي. نو انما لكل امرئ ما نوى د دې جملې مفاد خو بعینه د مخکې جملې مفاد. خبرې ته هم خیال نه کوي. مخکې جملې کې چې کومه خبره وه دې وروستۍ جمله کې هم د نو فایده څه شوه د وروستۍ جملې. باید چې وروستۍ جمله په جدیدې فایدې باندې مشتمله وی. امام قرطبي جواب کړی دی چې دا دویمه جمله د اولې جملې دپاره تاکید دی، نو فایده یې تاکید شوه. دارومدار د اعمالو په نیت دی، او هر سړي دپاره ثواب د هغه عمل دی چې د کوم عمل نیت یې کړی. دا یو جواب شو. دویم جواب، دویمه جمله په تاکید نه ده حمل بلکې په تاسیس حمل ده. پس تاسیس فرق پکې شته. مخکې جملې کې بیان د اعمالو او په وروستۍ جمله کې بیان د عاملینو دی. خبرې ته خیال راغی. انما الاعمال بالنیات دارومدار د اعمالو په نیت دی. عمل بله صحیح کېږي چې نیت پکې صحیح. وانما لكل امرئ ما نوى، او کل امرئ عامل دی، او هر عامل د پاره به هم هغه ثواب هغومره رسېږي چې څومره نیت ښیي. نو مخکې د اعمالو بیان وشو مخکې جمله کې، او وروستی کې نو په څه حمل شوه؟ تاسیس نه په تاکید. دا دویم جواب شو. دریم جواب علامه سیندی کړی دی رحمه الله. هغه وایي اوله جمله انما الاعمال بالنیات دا یوه ضابطه عرفیه ده، قاعده عرفیه ده، دارومدار د اعمالو په نیت دی. او دا دویمه جمله یوه ضابطه شرعیه ده. خبره باندې پوه شئ. وانما لكل امرئ ما نوى، هر سړي ته به ثواب د هغه څه رسېږي چې د څه نیت یې ښه کړی. نو دا ضابطه شرعیه شوه، او مخکې ضابطه عرفیه ده، نو فرق پکې راغی. څلورم جواب خاتمة المحدثین حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمه الله کړی دی. هغه څه وایي؟ هغه وایي اوله جمله په منزله د علت فاعلی ده، او دویمه جمله په منزله د علت غایی ده. اوله جمله په منزله د علت فاعلی څنګه ده؟ دارومدار د اعمالو په نیت دی. گویا کې نیت د عمل د پاره علت فاعلی دی. او دویمه جمله د علت غایی دی. انما لكل امرئ ما نوى، هر سړي ته به هغه صحیح چې د صحیح نیت کړی په غایه کې. نو فرق پکې راغی دواړو جملتینو کې. دویمه جمله بعینه، اوله جمله نشو.
نو دویمه جمله کې ثمره ذکر شو ثمره د شی خو غایه د شی نو علت یې غایي شي څلورم اعتراض به وارد شي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله دا شرط شو فكانت هجرته الى الله ورسوله دا اجازه شو او قاعده دا چې جزا به مرتبه په شرط باندې او د ترتب معنا دا چې شرط او د جزا په منځ کې به تغایري او دلته تغایر نشته څنګه جزا بعینه شرط ده فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هغه څوک چې هجرت د الله او د رسول د پاره کړی په هجرت الى الله ورسوله هجرت د الله او د رسول د پاره ده نو جزا بعینه شرط شو تغایر پکې رانه او تغایر په شرط او جزا کې ضروری ده په پوه شي په خبره باندې تاسو به جواب وکړئ دې مختلف جوابونه شوي دي یو جوابدار چې دلته مغایرت شته هغه دا ده فمن كان هجرته الى الله ورسوله نیتا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا تغایر راغی کنه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نیتا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا جواب باندې پوښتای دا یو جواب شو دیم جواب به وکړي چې دا په هجرته الى الله ورسوله دا جزا نه ده بلکې دا علت د جزا ده جزا محذوفه ده تقدیر د عبارت داسې ده فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته مقبوله چا چې هجرت د الله او د رسول د پاره وکړو نو هجرت مقبول ده ولی مقبول ده لأن هجرته الى الله ورسوله ځکه هجرت د الله او د رسول د پاره ده او هر هجرت چې د الله او د رسول د پاره هغه مقبول نو د هجرت مقبول نو دا جزا نشوه بلکې دلیل د جزا محذوفه ده او مقبولتون هغه جزا د هغه غیر د شرط تغایر ورسره شته په دې تاسو پوښتنه دا دوه جواب شو دریم جواب به وکړي چې الله او رسول یې ځکه ذکر کړ چې دا بدله ده بدله داسې به شي من كانت هجرته الى الله چا چې هجرت د الله او د رسول لپاره په هجرته الى الله ورسوله د هجرت د الله او د الله د رسول لپاره مقبول شي قبولیت پکې راغی من جانب الله بل اعتراض بوارد فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة يتزوجها امرأة خزه دا خو دنیا کې داخله و نو د دنیا نه وروسته دا ولې ذکر کړه خزه خو دنیا ده کنه خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه دنیا نه وروسته د امراتون ذکر خنه ده تاسو به جواب وکړئ یو جواب به دا وکړي علامه نووي وایي نکرت تحت النفی کی عمومی نکرت تحت الاثبات کی عموم نہیں نو دلته دنیا نکره ده کنه تحت الاثبات واقع شوی ده نو عموم پکې نشته نو ځکه امراتین ذکر کړه جواب باندې پوښتنه دنیا کې خزه نه و داخله ولی نه و داخله ځکه نکره په الاثبات ذکر شوی ده او نکره تحت النفی کی عمومی نکره په الاثبات کې عموم نه کنه نو چې عموم پکې نو ټول افراد پکې شامل نه نو ځکه امراتین ذکر کړ چې دام پکې شامل شي دا جواب امام نووي کړی د مسلم شارح حافظ ابن حجر رحمه الله په دې رد کړی دی چې دا جواب صحیح نه دی ولی ځکه قاعده دا ده چې نکره تحت النفی کې عمومي او نکره تحت الشرط کې هم عمومي دا خو نکره تحت النفی نه ده خو نکره تحت الشرط خو ده کنه فمن كانت هجرته الى دنیا فمن كانت هجرته دا شرط څه کنه عموم پکې راغی نو دویم جواب به وکړي چې امراتن بالخصوص ذکر کړ چې شان ورود د حدیث د خزې باره کې د واقع باره کې راغلی او د خزې نو ځکه امراتن ذکر کړ دریم جواب وکړي دا تخصیص بعد تعمیم دی کنه تخصیص بعد تعمیم خو ډېر مخشه دی مفید نو ځکه امراتن ذکر کړه یو بل اعتراض به په دې حدیث پتا سوارد
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. دا الله او رسول دلته ذکر کړه، شرط کم ذکر سے جزا کې بیا را معاد شو. خبرې تم خیال راغی او الته دویم شرط کې ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها الى امرأة يتزوجها، دا شرط شو. فهجرته داسې ونه ویل چې فهجرته الى دنیا او الى امرأة، دلته متعلقات ذکر کړل چې الله او رسول دې کم چې شرط کې ذکر شوی او په دې بل شرط کې چې شرط کې څه ذکر شوی هغه جزا کې ذکر نه کړ. سوال باندې پوه شئ، تاسو به جواب وکئ. د الله او د الله د رسول نوم استلزازن د لذت لپاره ذکر کړ، ځکه الله او د الله رسول د مؤمنانو محبوبي کړه، استلزازن ذکر کړ. تاسو په پوه شئ لکه مجنون په لیلا عاشق وکنه، د لیلا نوم به څنګه کاو؟ استلزازن به ذکر کاو. بالله یا زبیات القاع قلنا لنا الیلا من کننا ام لیلا من البشری ام لیلا الیلا من کننا ام هی من البشری. پکارو چې یو شی بسم ظاهر سره ذکر شي دوباره ضمیر کرا دوباره ام لیلا ویل ذکر خوند ورکاو. یا پارسه کې مس مجنون ناسو لیلا لیلا لیکل خوشخطی کوله، یا سره په تیرې دوای سکه وای مشق نام لیلا را می کنم دل خود را تسلا می دهم. د لیلا نوم لیکم زړه ته په تسلی ورکو. تاسو په پوښ مختصر کتاب تاسو دا شعر ویلې ده کنه، احبه واحب فيه ملامتا ان الملامه فيه من اعدائه. زما د سره محبت ده او د ملامتیا سره مې محبت ده، ځکه چې څوک ما ملامت کوي د په محبت نو د نوم برا سره یادای. استلزازن خیر د ما د ملامت کی خو چې د محبوب نوم را سره یاد شي. او تاسو مختصر کې دا شعر ویل اجد الملامت فی هواک لذیذتا حبا لذکرک فلیلمنی اللوم. ویلم ده کړه اجد الملامت فی هواک لذیذتا، وستا په مینه کې مې ملامتیا خوښه ده، ولی حبا لذکرک، ستا د یادګیرنې سره مې مینه ده چې ستا نوم را سره یاد شي. فلیلمنی اللوم، لوم ټوله ورځ د ما ملامت کوونکې ملامت کوي نو ما ته به ډېره مزه راکوي ځکه ستا نوم به را سره یادېږي. دلته د الله او د الله د رسول نوم استلزازن ذکر شوی دی، استلزازن. او دنیا او امراتن ښځه دا ښه شی نه دی، دنیا ښه شی دی څه، او ښځه خو ټیزن شی دی، ښځه ښه شی نه دی. امراتن یتزوجها نو دا خو استلزازن یې دوباره ذکر نه کړو. دویم جواب وکړئ، دویم جواب مقصود ذکر کم. مقصود فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، چې چا هجرت د الله او د رسول دپاره فهجرته الى الله ورسوله، د هجرت الله او رسول ته الله او رسول ورته میلاو شو، بدله ور سره ذکر شو. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيب الى امرأة يتزوجها، نو هلته خو بدله دنیا او امرأة نه وه کنه، هلته بدله ذکر نه کړه، دلته گویا کې بدله ور سره ذکر شو. په دې خبرو تاسو پوه شئ. دا اتم بحثو. نهم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث. دې حدیث شریف کې مونږ ته کمې مسئلې ذکر شوي دي چې مونږ د هغې نه فایده واخلو. مونږ ته په دې حدیث کې څه تعلیم دی؟ دا به هسې وایو که نه، مونږ له هم پکې څه شته؟ مونږ له پکې یو اووه خبرې دي. اول دا چې نیت په اعمالو کې معتبر دی. هر کار چې کوئ نو ښه نیت پکې کوئ. یو عالم یو سړي کور جوړ کړی، یو عالم بوته چې دا زما کور کې د برکت دپاره یو 2 رکعته لمونځ وکړه. عالم ورته دعا وکړه او 2 رکعته لمونځ یې پکې وکړه. ورته دا کړکۍ خو ډېره ښه ده ماشاءالله، او دا مې دې دپاره جوړه کړې ده چې یخه هوا ترې راځي. عالم ورته خدای دې ښه کا، داسې به دې ویلي چې دا کړکۍ مې دې طرف ته ځکه جوړه کړې ده چې اذان پکې پیاوړم مانځله په ټیم راځم، نیت به پکې د اذان کړی نو هوا خو پکې هسې راتله. نو نیت صحیح کول پکار دي. یو خدا موږ ته تعلیم شه، هر کار چې کوئ نیت به صحیح کوو. تاسو موږ چې د کور نه راوځو باید چې نیت صحیح کړو چې دا زه صله زما دا ټیم زما د رسول الله په حدیث او دین کې تیر شي او الله رانه رضا شي. دویم پکې موږ ته دا پکار دي چې د چا اصلاح کوو نو خطاب عام به ورته کوو.
پوه شو چېرې دې سړي کې دا نقصان دی نو جمعې مانځه کې به ورته ګوته نه نیسي چې اوه تا دا کار کړی دی. زمونږ یو مشر استاد صاحب و سپین ږیری و ډېر غوسهناک و هغه به بیان کوو نو یو سړي ناسې خفه شوی و هغه څه دغه کړي و هغه به په ناسته مونځ کوو د خپې به یې داسې و ډېر اشاراتو باندې ورته ډېرې خبرې وکړي چې داسې او داسې په اشارو اخره کې ورته تا ته وایم چې دا د خر په شان یې د خپه غځولې ده ډېر په جذباتو کې نو داسې به نه کوو. نو اصلاح به په څه کوو؟ په خطاب عام باندې په خطاب عام موږ او تاسو له داسې پکار دي الفاظ به داسې وایو موږ او تاسو باید داسې وکړو اول به ځان یادو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره یو سړي دا کار کړی و خو ګوره عامه خبره یې وکړه چې دارومدار د اعمالو په نیت دی او په من کان هجرت الی دنیا سړی یاد نه که چې چا هجرت د دنیا دپاره یا د ښځې دپاره نو دا خبره نه ده عام الفاظ استعمال کړه. دریم پکې موږ ته دا ده چې ذکر د جزئی پس د کلی نه د وضاحت د کلی دپاره دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ده. یو جزئی ذکر کې د کلی نه وروسته د وضاحت د کلی دپاره نو دا خبره ده. لکه امراتن خو یو جزئی ده که نه دا د کلی نه وروسته ذکر کړه چې دنیا ده د دې دپاره چې وضاحت وشي چې دنیا نه مراد ښځه هم کیدی شي. څلورم دې حدیث شریف کې موږ له دا تعلیم ده چې د امر محمود تکرار محمود دی او د امر مذموم تکرار مذموم دی. تاسې پې پوه شئ که نه شئ پوه الله او الله رسول دا نومونه محمود دي نو تکرار هم محمود دی. دنیا او ښځه چې کومه ده مضمومه ده نو هغه تکرار هم مضموم دی نو تکرار یې ونه که په جزا کې دوباره بیا ذکر نه کړه که نه. پنځم موږ او تاسو له پکار دي چې څه خط لیکو یا د جمعې خطبه وایو چې دا حدیث پکې ووایو ځکه دې کې به اشاره راشي چې طالب او عالم مدرس معلم او متعلم د دواړو د نیتونو اصلاح وکړي نو هله به کار کېږي چې د نیت اصلاح ونه شي نو کار نه کېږي. موږ له پکې دا تعلیم شپږم دا تعلیم ده چې طالب العلم له پکار دي چې هجرت ظاهري سره هجرت باطني هم وکړي. هجرت باطني ترک د معاصي او ګناهونه هم پرېږدي نو هله به د ده په سبق کې د ده په زړه کې سبق ځای نیسي. وم پکې موږ له دا تعلیم دی چې دین به د دنیا د حصول ذریعه نه جوړو دین به د دنیا د حصول ذریعه نه جوړو. نیت به دا نه کوو چې دا دین ځکه زده کوم چې سکول کې استاد شمه او ډېره تنخوا مې یو بس کار برابر چې ورکه کار خرابه دی دا سبق ویمه یا په دې بچو سبق ویمه چې زر زر مولین شي او امامان شي او ډېرې تنخواګانې لري یا د سکول ټیچران شي دا نیت به نه کوې نه نیت دا کو چې الله رضا شي او دین زده کړي او موږ دین زده کړو الله رانه رضا شي او بیا د سکول استازي کوه که نه خیر دی امامتي کوه خیر دی ضرورت پې پوره کوه که نه. لسم بحث ډېره قیمتي خبره ده اختلاف دی زمونږ او د شوافیو په یو مسله کې چې اودس کې نیت ضروري دی که نه دی ضروري دا وایم چې دا حدیث ختم شي خوښ هم ده که نه. لسم بحث زمونږ او د شوافیو په منځ کې یوه اختلافي مسله ده هغې مسلې ته دې حدیث کې اشاره شوې ده هغه داسې چې حدیث کې خو راغلی چې دارومدار د ټولو عملونو په نیت دی هیڅ یو عمل د نیت نه بغیر نه کیږي نه صحیح کیږي نو اودس هم یو عمل دی. نو شوافی وایي د دې حدیث په بنیاد اودس کې نیت فرض دی بغیر د نیت نه اودس نه کیږي. احناف وایي نه اودس کې نیت ضروري نه دی که چا پکې نیت وکړو نو ثواب یې وشو که نیت یې ونه کړو نو ثواب یې کم کیږي خو اودس کیږي. تاسو په دې پوه شئ که نه شئ پوه؟ اصل دا اختلاف بنا دی په یو بل اختلاف باندې هغه دا دی چې انما الاعمال بالنیات بنیات دا جار و مجرور دی او جار و مجرور مې مخکې درته وویلې چې متعلق غواړي متعلق به فعل عام راوباسي که فعل خاص به راوباسي. فعل عام کائنتن یا ثابتتن تاسو پې پوه شئ او یا صحیحتن او فعل خاص ثوابن یا مصابن دا فعل خاص. نو ائمه ثلاثه وایي چې موږ به
فعل عام مقدر کو چې صحت دی دا صحت به یا په جانب د مبتدا کې مقدر کو یا به په جانب د خبر کې مقدر کو که جانب د مبتدا کسی نو دسی بشي انما صحت الاعمال ثابتة بالنیات یقینا صحت د اعمال دا ثابت دی په نیاتو سره نو چې نیت نو عمل صحیح نه دی یا په جانب د خبر کې راو باسا انما الاعمال صحیحة بالنیات احنا پوی پہلے خاص براو باسی چې ثوابون یا مصابون دے یا مصابتون دے یا به په جانب د مبتدا کې راو باسی یا په جانب د خبر کې که په جانب د خبر کې راو باسی دسې بوای انما الاعمال مصابتون بالنیات بنیات به متعلق شي تر مصابتون پوری یا به خبر شي د الاعمال د پار که په جانب د مبتدا کې راو باسی دسې بوای انما ثواب الاعمال ثابتة بالنیات ثواب الاعمال به مبتدا شي نو ثواب د کم طرف کې راويست مبتدا په جانب کې دی راويست نو هغوی وایي ثواب به راوباسي احناف وایي ائمه ثلاثه وایي صحت به راوباسي نو که صحت راوباسي نو معنا به داسې شي چې د عمل صحت موقوف دی د نیت پورې نیت نه بغیر نه صحیح کېږي نو اودس کې نیت ضروري شه که او احناف وایي نه ثواب موقوف دی د نیته پورې که نیت دی وکړه نو ثواب وشو که نیت دی ونه کړه نو ثواب ونه شو او دس وشو خو ثواب پکې نه دی تاسو په دې خبرو پوهېږئ نو د هغوی یوه دعوه ده او یوې دلیل دی او دلیل بنا دی په نمت د قیاس اقتراني حملې د شکل اول نه هغوی دعوه دا ده النیت فی الوضوء فرض نیت په اودس کې فرض دی دا دعوه شوه دلیل دا دی الوضوء عمل دا صغرا شوه وكل عمل صحيح بالنية دا کبرا شو نتیجه څه شو فالوضوء صحيح بالنية نو دس به الله صحیح کېږي چې نیت ورسره وشي تاسو په دا دلیل پوه شئ دعوه باندې هم د هغوی پوه شئ هغوی وایي چې صحت ځکه مقدر کوو چې شارع نبی علیہ السلام مبعوث شوی د صحت او د عدم صحت د بیانولو دپاره یو دویم دلیل صحت د افعال عامه نه دی او ثواب د افعال خاصه نه دی او چې مقدر راوباسي نو د افعال عامه نه به راوباسي نه د افعال خاصه نه دا دوه دلیله دریم دلیل که ثواب مقدر شي حدیث کې به دوه تخصیص راشي اول ثواب په طاعاتو کې راځي په معاصیو کې نه راځي دیم دار چې ثواب د آخرت شی دی د دنیا شی نه دی حدیث کې به تخصیص راشي حدیث به د طاعات او د آخرت پورې خاص شي د دنیا او د معاصیو سره به سکار نه تاسو پې پوه شئ احناف څه وایي احناف دعوه دا ده چې نیت په اودس کې فرض نه دی او نیت په اودس کې ثواب دی دا دلیل څه دی هغوی وایي الوضوء عمل وکل عمل مصاب بالنیه اودس عمل دی او د هر عمل ثواب په نیت کې فالوضوء مصاب بالنیه دا اودس ثواب هم په نیت کې ثواب د صحت په نیت پورې نه دی تړلی ثواب د نیت پورې تړلی دی د احناف وایي ثواب ذکر او باسو موږ سره هم څه دلایل شته سید کدو پاڼې موږ نه دي ویلي موږ هم ملیان یو اول دلیل ثواب ځکه مقدر کوو چې د وروستۍ جملې سره مناسبت راشي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نیتا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا نو هلته د هجرت ثواب ذکر شنه دلته ثواب مراد دی وروستۍ جملې سره به مناسبت راشي دیم دا دی د خبر واحد په ذریعه به په کتاب الله زیادت نه راځي قرآن کې خو څلور فرض د اودس ذکر شوي دي که مونږ نیت هم فرض کړو نو زیادت
په کتاب الله براشي په خبر واحد باندې او دا زمونږ په نيز ندي جایز. دو دلیل شو چې ثواب مقدر دی. دریم دلیل که ثواب اومنو مقدر نو په متفق علیه باندې به عمل وشي ځکه ثواب تاسو منئ کړه. او که صحت راو باسو نو په مختلف پیه باندې متنازع شي باندې به عمل وشي ځکه تاسو صحت منئ مونږ نه منو. خبرې تم خیال راغی کړه او ثواب تاسو منئ صحت سره ثوابي کړه. هغوی ته جواب کوي هغوی ویلي چې ثواب صحیح نه دی ځکه شارع د صحت او د عدم صحت دپاره رالیږل شوی نبي علیه السلام. نو هغوی ته جواب کوي شارع لکه څنګه چې د صحت او د عدم صحت دپاره مبعوث دی همدارنګې د ثوابونو د بیانولو دپاره هم رالیږل شوی. نبي علیه السلام ثوابونه بیان کړي که نه دي بیان کړي؟ یو جواب. دویم په ثواب قرینه موجوده ده په صحت قرینه نشته. څه قرینه ده؟ فمن کانت هجرته الی الله. هلته د ثواب مسله ده نو انما الاعمال بالنیات کې هم ثواب پکار دی. دریم استدلال د هغوی ویلي چې که ثواب مقدر شي نو څو تخصیصه راځي؟ دوه تخصیصه راځي. یو به د حدیث خاص شي د چا پورې؟ طاعاتو پورې معاصي به وځي. دویم د آخرت پورې به خاص شي ځکه ثواب خو د آخرت شی دی. دی وایي که چېرته صحت راوباسو په تاسو به هم دوه تخصیصه راشي. اول دا چې د حدیث به د دنیا پورې خاص شي ځکه صحت او عدم صحت خو دنیا کې آخرت کې خو نه وي که. دویم تخصیص دا دی چې بیا به حدیث خاص شي تر چا پورې؟ د خو کارونو پورې. حرام قطعي به ترې وځي ځکه حرام قطعي کې خو صحت او عدم صحت خبره نشته خو عدم صحت دی. هغې کې احتمال د صحت او د عدم صحت نشته که نه. تاسو پې پوه شئ که نه شئ پوه؟ نو هغوی بیا موږ له وایي چې تاسو وایئ په موږ اعتراض کوي تاسو وایئ چې وضو عمل دی او هر عمل مصاب بنیت دی صحت پکې نشته. نو وضو مصاب بنیت دی یعنی ثواب په نیت ملاویږي. نو هغوی په موږ اعتراض کوي چې بیا خو الصلاة عمل وکل عمل مصاب بالنیه فالصلاة مصاب بالنیه. بیا په مانځه کې نیت ولې فرض وایي؟ سوال باندې پوه شئ؟ نه شئ پوه؟ ودی راته ښکاري هلکانو ویښ یئ جواب سوال باندې پوه شئ؟ تاسو به جواب وکئ چې یو عبادات دي او یو معاملات دي. معاملاتو کې په اتفاق سره نیت فرض نه دی چې تر دکان ته لاړ شي او ټیپر اخلي او وایي نیت مې کړی زړه د اخلاص یو سیر ټیپر علم. دا ضروري نه په معاملاتو کې. عبادات هم بیا په ټولو عباداتو کې نیت نشته. عبادات په دوه قسمه دي یو مقاصد دي او یو وسایل دي. مقاصد او وسایلو کې فرق په صلات کې دی ځکه صوم او حج هغې کې هغه مقصد دی وسایل پکې نشته. صلات کې وسایل هم شته لکه طهارت د مکان شو طهارت د ثوب شو طهارت د بدن شو استقبال د قبلې شو نور څه شو وقت پیژندل شو او مطلب نیت شو او اودس شو. دا ټول وسایل دي مقصد شی دی صلات. نو په دې نورو وسایلو کې تاسو نیت ضروري نه ګڼئ او په مقصد کې نیت ضروري ګڼئ چې صلات دی. نو موږ وایو چې په وسایلو کې تاسو نیت ضروري نه ګڼئ په دې نورو کې. نو وضو یو وسیله ده په دې کې هم نیت نشته. جامې چا چې نیت پکې شوافې فرض ګڼي ځای چې صفا کوي مصله نو نیت پکې فرض ګڼي. تاسو پې پوه شئ که پې نه شئ پوه؟ وقت پیژندلو کې نیت فرض ګڼي نیت چې تړي دا نیت کې فرض نیت ګڼي نه ګڼي. دا وسایل دي که نه؟ بیا به په تاسو اعتراض وارد شي چې تیمم هم یو د وسایلو نه دی مقاصدو نه خو نه دی. په تیمم کې نیت ولې فرض ګڼئ؟ احنافو سوال باندې پوه شئ؟ موږ خو وایي تیمم کې نیت فرض دی که. تاسو به جواب وکئ د تیمم په معنا لغوي کې نیت پروت دی. نو دلته نیت موږ ځکه ضروري کو چې دغه معنا لغوي سره مطابقت راشي. په تیممو تیمم قصد ته وایي قصد نیت ته وایي
د تیمم په معنا لغوي کې نیت پروت و نو د معنا لغوي د رعایت د وجې نه تیمم کې نیت ضروري دویم جواب دا دی چې اودس په اوبو کېږي او تیمم په خاورو کېږي او اودس چې کوم دي او د اوبه طاهرې او مطهرې دي پاکیم دي او پاکونکي هم دي او خاوره چې کومه ده پاکه ده خو مطهره خو نه ده که پاکوالی ورسره راځي که تلویث خیرنتوب د بدن ورسره راځي بدن د خاورې سره پاکېږي که ناولی کېږي خو شریعت موږ له ویلي دي چې تاسو څه وکئ تیمم پې وکئ پاکېږئ پې نو چې موږ اوس پاکېږو معلومې نه دي چې کمې خاورې دي نو دا خاور باندې چې موږ پاکېږو دا به په نیت باندې معلومېږي نو نیت هم پکې ځکه فرض او اوبه خو هسې هم پاکوونکي دي چې کمې اوبه هم په ځان واچولې بس صفا شو ځکه په تیمم کې نیت فرض ګڼو او په اودس کې فرض نه ګڼو درود شریف اللهم صل